اسم آله ولا سبق تنن اسم الآله عربی کې به داسې ویل شي. اسم آله څه معنا ده؟ اسم آله نه مراد هر هغه لفظ د څه هغه په ذریعه سره یوه ذریعه واخلئ، ذریعې ته ویل شي. ذریعه په اردو کې ورته څه ویل شي؟ ذریعه، ذریعې ته ویل شي. اسم آله معنا ذریعه، اسم آله ذریعې ته ویل شي. کوم شی چې ته ښایې مثلا تو ویلو څه مضربون، مضربون چې شتل شي ډانډې ته ویل شي. صحیح ده، دې سره ویل کېږي. صحیح ده. اوس ګوره اسم آله کې دلالت کند بر آله صدور فعل د یو شي نه کوم کار څه کېږي، هغه ته اسم آله نه ویل شي. لکه ته اوس وایې مفعلون، مفعلون د کار کولی ولا یوه آله وړه غوندې څه وي، هغې ته ویل شي. وړه سیټۍ مو لیدلې ده، هغې ته مفعل ویل شي. بیا څه درمیانه سیټۍ مو ورپسې وګورئ که نه، یو خو دا می خاو سره وځي که نه، ورسته دوی غای دي ښکره، دې ته مفعل ویل شي. بل دا مفعلتون څه کله شي تی ورکې داخل کې مفعلتون، بیا لږې غاټې سیټۍ ته ویل شي، هغه هم لیدلې ده. بیا ورپسې مفعالون شي، مفعالون بیا پلک ته ویل شي، غاټه سیټۍ شوه. صحیح ده. مفعل شه د اسم آله صغرا ده. صحیح ده. د مفعلتون شه د وسطا ده، وسطوا توی سره لیکل شي. د بل ورسه ده مفعالون اسم آله کبرا، کبرا غاټه ده ښه. صغرا منه وړه، وسطا منه درمیانه، کبرا منه غاټه. درې قسمه شونې مو سره. یوه وړه غونې لښتې نری غوندې هغې ته مضرب ویل شي. بیا لږه درمیانه ورپسې شي، بیا ته مضربتون ویل شي. بیا ورپسې کتاک شاته به ویل شي مضراب. بحث اسم آله، اسم آلې ولا اوس بحث ګورئ. منصور، منصور منه یو شی د مدد کولی، چې سره ته چې مدد څه وکړي هغه ته منصر ویل شي. سړی و کوهي ته غورځېدلی و، رخیجول خې مشکل دی، لوس نه شي ورکول، لږ غارک ته لوس ته ورسېږي نه، هغه نه د رسېدلو لاسونه یې بل ته ور اوږده کړي وو، خو دې رسۍ ورکېړی که رسۍ ونې پر یا وتړلې، دې زور لږ ورکړه، ورکې سره سړی راوخېجولو، دې ته اوس ویل شي منصورون. د سړی خو ناصر شولو که نه، مدد کې چونکې کوهیونه راوخېجوله څه شولو؟ منصور شولو، مفعول شو که نه، مدد یې وکړو. د چې شي سره یې څه مدد وکړو، دا رسۍ ده که نه، اندې رسۍ ته ویل شي منصورون. هم کتله منصورانې بیا دوې رسۍ ورته ورکېړی کړې وي. صحیح ده. منصورین یا منه دوی، مناصورو منه ډېرې رسۍ، درې وي یا درونه زیاتې وي. ټکټر ورپرېږدي بیا خلکو ته ډېرې رسۍ شي که نه، نری سره کور نه کېږي. یا د مټۍ سره یې رخېجول، مټۍ خو بیا شلېږي که نه، مناصرو څلور پنځه مټۍ ورته ولګولې. ښه دا آله صغرا شوه که نه. اوس ورپسې دا آله وسطا. صحیح ده. منصورتون درمیانه آله. دیلو چې د کوم نری کډبون غړی د نری کډبون را نه وړي، دې سره تو شی نه رخېږي، دروند ده. غټ کډبون راوړی، هغه درمیانه شو که نه، غټ کډبون راوړی. منصورتون شی ورسره راوخېجولو، بوکای ورسره راوخېجوله. منصورتانې دوه ورته ولګې، منصورتوینې دوې مناصرو ډېر. بل څه دې سره کار نه کېږي، داسې چل وکړې غاټه منجوله، غاټه رسۍ څه ده؟ مغار راوړی، هغه ته ویل شي منصوارون، غاټه رسۍ. صحیح ده. دې مدد کولی، مدد ورسره کېږي که نه. منصورانې، منصورین، مناصویرو ډېرې رسۍ. ښه اوس ته یې اسم آلې ولا خو دغه وزنونه مزدا شو، اسم مفعول په شونډې روغ دي، خو اسم مفعول ولا کې لا غونې بدلون شته، دغه مفعولون و د څه ده؟ مفعلون، مفعلون ده ښه که نه. بیس گاهې کله کله بر وزن فاعل آیت، کله کله د اسم آله څه ده؟ دا د فاعل په وزن راسي، فاعل نه ده ښه که نه، فاعل ده. صحیح ده. عین باندې به زبر چون لکه ته خاتم، خاتم چې شتل شي آله ختم، د ختم ولا آله ختم چې شتل شي مهر تیل شي ربی ژبې کې. صحیح ده. یعنی مهر کردن شي باندې ولګي. خاتم چې شتل شي ګوتې تیل شي که نه، د ګوتې سره خال مهر لګوي، ور باندې ناماوي یعنې ټاپا څه لګوي، مهر ورسره لګول شي، قاضیانو سره وي. بل ده وعالم، عالم نه د عالم خو عالم سړي تل شي، دا د عالم. عالم چې شتل شي آله دانستن، د پېژندلې ولا کوم شی څه وي مغا ده. لکه موږ تاسو عالم یو که نه، رب العالمین، الله د عالمینو رب د مو یو که نه، عالمین عالم جمع ده. موږ تاسو عالم یو، عالم الحیوانات د حیوانات ولا خپل عالم د عالم الانسان مو خپل یو، مو په ذریعې سره د الله پېژندګلوی کېږي، ځکه مو ته څه نه ویل شي؟ عالم نه ویل شي. مگر در این قسم معنی اسم غالب آمده
خو دا خبر ده څه د عالمون ټکه څه ده یا خاتمون دي کې د اسم ولا معنا لږه غالبه شوي ده. صحیح ده، اسم ولا معنا ورکې ډېره شي ځکه د اوس مو اسم اعلی نه ګڼو. ټیک ده، علی الاطلاق معنا عام طور باندې بالکل با معنا اشتقاقی مستعمل نیست. اشتقاقی کومه معنا څه ده هغې باندې دونه د استعمال ځکه د اوس مو اعلی نه ګڼو. هر اعلی ختم را خاتم که تو چې ته کتلی کوم شي سره ته مهر لګایې که نه هغه ته چوک خاتم نه نه وي. انداسې و هر اعلی علم را عالم نتوان گفت. انداسې د علم له کومه اعلی وي که نه هغه ته عالم نه نشیل که نه نتوان گفت منه نشیل ښه که نه. اوس کتاب د د علم یوه اعلی ده که نه د چوکو ته عالم نه یی دي ته میز د علم له یوه اعلی د دې باندې خلک کتابونه کېږه دي خو چوک ته عالم نه نه وي. پین ته چوک عالم نه نه وي د علم عالي دي که نه دلته چوک داسې نه وي. دې نه ماته ولګېده څه دا اعلی نه ده. ښه دا د اسم اعلی ولا خبره شوله. اسم ظرف دلالت می کند بر جای صدور فعل. اسم ظرف اختیل شي دو ته معنا ښایي د هغ ځای ولا چې کوم ځای کې کار شوی وي. صدور فعل معنا کار شوی، کوم ځای کې کار شوی، کوم وخت کې کار شوی، وخت درته ښایي، ځای درته ښایي. از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص. بیا د ظرف ولا صیغه څه جوړوي که نه مضارع کې مو یلي که نه یفعلو مو سره یو وزن ده یفعلو د بل سره یفعلو. صحیح د درې وزنونه و که نه کومې مضارع په عین باندې زبر راشي یا مضموم العین عین باندې پیش راشي یا د ناقص ولا صیغه ناقص شتل شي اخر کې حرف علت وي که نه مطلقاً دینه به په چه شي وزن باندې غار والې ضرب بر وزن مفعل یا د مفعل په وزن برځي. صحیح ده با فتح عین مفعل په وزن برځي بر وزن مفعل با فتح عین عین باندې په فتحه وګورئ مفتحون ودلیدو مفتح وم لیدو که نه میم با زبر مفتح تا زبر ته حاد بشن مفتح اصل کې چی نه جوړ ده یفتحون جوړ ده که نه یفتحو کې عین باندې زبر ده ځکه ونه مفتحون جوړ شي. مفتح چی تل شي اغ ځای تل شي څه کوم ځای کې چې شکولاو کې اغ وخت تل شي. صحیح ده بل د من سوارون د مدد کولی ځای تل شي کوم ځای کې مدد شي. و مرعا مرعا کې وګوره اخر کې یا ده که نه چې شي نه جوړ ده رعا یرعي نه جوړ ده اخر کې یا وي که نه ناقص شولو. صحیح ده اخر کې حرف علت شولو. مرعا چې تل شي د سره والي ځای کوم ځای کې سړی مولډ سره یي. صحیح ده مرعا و تل شي. اوس هیڅ و از مکسور العین و از مثال اج کې لکه ناقص وي یا مضموم العین یا مفتوح العین بیا معنا مفعل په وزن راسي. صحیح ده لکه مفتحونه که بیا شی مکسور العین وي او مثال وي. مثال معنا څه فی کلمې کې حرف علت راغلی ټیک شوه مطلقا بر وزن مفعلون اید یعنی بکسر عین بیا د زیر سره رسي ښه که نه مفعلون لکه وګوره ضربه یضربو ده که نه عین لاندې زیر د نه ځکه ونه راغللو مضربون مضرب هغې ځای تل شي کوم ځای کې سړی ویل وخوري. صحیح ده مضرب بل ورپسې راغللو موقع وقع یقعو کسې ودلیدلو دا څه ده ووي ده که نه مثالي ووي ده وقع یقع ویل شي که نه وقع یقع یا وقع یقع. صحیح ده کوم ځای کې اشای څه وشي واقعه پیښه شي ما تل شي موقع ودلیدو. خاوسی څه و آنکه بعض صرفیان گفتند و آنکه هغه خبره بعض صرفیان ځنه صرفیانو گفتند یلی ده کومه خبره چې ځنه صرفیانو کړې ده که از مضاعف هم مطلقا به فتح عین آید که چېرته کې مضاعف ولا صیغه وي هغه نه به هم د مفعلون د عین ولا فتحې باندې به ظرف راوړي. صحیح نیست هغه خبره دو صحیح نه ده ښه ځنه صرفیان یې څه د مضاعف ولا څه د مد یمدو دین بعد مفعلون په وزن راوړېدو خبره یې صحیح نه ده. هغو څه دلیل ده و استدلال کردند هغو استدلال کړی صرفیانو ښه بلفظ مفرون د مفرون ټکه څه ده وګوره فر یفر دې کې دوه ورېرې راغلي که نه دوی څه وګوره دینه مفرون مفعلون په وزن راغله ده متیایي ستاسو وګوره کې از یفر بکسر عین است څه دوه د عین کسرې سره د در قرآن مجید واقع په قرآن کې راغلي ده فاین المفر څه کله قیامت راشي ځنه خال به اراده وکړي چې موږ وتښتو خو فاین المفر د تختې ځای به چېرته کې تختې ځای خو به نه وي که نه اوس مو ته څه دا خبره صحیح نه ده و صحیح این است
صحیح دا ده کې از مضاعف مکسور العین بکسر عین آید که چېرته کې مضاعف ولا صیغه وي او مکسور العین وي هغه نه به ظرف د عین په کسرې سره رسیږه لکه وګوره چنانچې محلن کوم ځای تیل شي کوم ځای کې شاعر رو والې ماغه ځای تیل شي ښه د چی نه جوړ ده از حل یحلو حل یحلو نه جوړ ده حل یحلو معنی یوه ځای ته راتلل و لفظ محل در قرآن مجید واقع دا لفظ محل څه ده دا قرآن کې راغلی اوس وګوره حاجیانو په باره کې څه راغلي چې کله حاجي حج ته لوړ شي هغه ځای کې ځان سره ځانوره بیایي که نه هغه په باره کې راغلی حتی یبلغ الهدي محله ولې د محل په وزن راغلو تر دې پورې چې کله ورسیږي قربانۍ خپل ځای ته یبلغه ورسیږي الهدي منه قربانۍ څه یا د قربانۍ کې ځناور للی که نه رسیږي محله خپل ځای ته ښه اوس ورته څه لفظ مفر را دا مفر ولا لفظ څه دی جواب مو ویر کوو جواب دا دند جواب یې ویر کړه ده ښه و لفظ مفر د مفر لفظ را د دویمه را څه الف سره دو پر سی ټکی ښه اندی د پاره جواب دا دا اند جواب ویر کړی کې ظرف نیست سو د مفر ټکه سره ظرف دا نه دی نه تاسو مایسو د ظرف ته صحیح ده بلکې مصدر میمی است ده خو مصدر میمی ده صیغه ظرف خو اختل شي کې بر معنای وقت دلالت کنه ده یوه خو له ځای باندې دلالت وکړي صحیح ده واخ باندې دلالت وکړي یا ځای باندې دلالت وکړي را ظرف زمان گوینده که چیرې په واخ باندې خبره وکړله بیا خو ته ظرف زمان نیل شي که نه زمان زمانی تیل شي و آن کې بر معنای جای دلالت کنه ده که بیا ځای باندې دلالت وکړي را ظرف مکان گوید بیا ته ظرف مکان نیل شي اوس ګوره اسم ظرف ولا صیغې مضربون یو ځای دی ویلی ای نن کاس شلپازل لګیا شولو ګلدره کوڅه ده دی ویلو دې کې ووالو یورې ویلو وخوړلو که نه دغه ځای ته چې نیل شي مضرب نیل شي ټیک شوه بیا دې ځای کې خود نه پرېږدولو بل ځای کې یو ځای نیوالو بازار کې مضربانې دوه ځای ووالو صحیح ده مضربین مضاربو ډېرو ځایونو کې ویل وخوړلو ویوالو صحیح ده دې څه ګاهې ظرف بر وزن مفعلتونه ده دا بیا مخ ته اندوره